د نشئی توکو په استعمال کې د زیاتوالي راوستو په 400 کې مدني فعالانو د انټي نارکوټیک د تانې جوړولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا 400 ضلعي یو سولهییز او د خیر ښېګړې غیر سرکاري تنظیم پشکلاوتي قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې راپورونه رامحته کیږي چې په تنګي تحصیل کې ځینې کورنۍ د منشیاتو کاروبارونو سره تړلې دي چې ځوان کول یې برباد کړي دي او دلته نه په ملکي او نړیواله کچه د منشیاتو سپلای کیږي. خو دغه لړۍ د سوکالو باوجود کوم ونه درولې شوه. د پشکلاوتي قومي جرګې مشر د تحصیل تنګي صدر ډاکټر محمد الماس وایي چې تنګي تحصیل کم ځوان خوم په بهر خیوادونو کې زنداني وي نو د هغه په شا اکثر د منشیاتو مقدمې رامحته کیږي او د هغې وجه ده چې دلته ځینې د انسانیت دشمنان دغه ځوانانو ته د پیسو دپاره لالچ ورکړي او هغوی او د هغوی کورنۍ د ټول ژوند دپاره په غم واړوي او بیا په بهر خیوادونو کې ژوند د تور تمبو شاته تیروي. ډاکټر الماس وایي چې دغه په مشاهده کې دا خبره راغلې ده چې دې کې زیاتره هغه ځوانان ککړ شي کم چې د بېوزلې طبقې سره تړاو لري او غواړي چې هغوی د خوم په لږ ساعت کې شتمن شي نو ځکه دغه د منشیاتو د سپلای لار پلوي. د زیات وجدار چې په ملک معاشي مساوات نشته. کو یو اړخته وګوري نو یو سړی به د 100,000 جیربو مالکي او کو بل اړخته وګوري یو سړی په فوټپات املاستی ناسته پاسته بکې خروسکو بکې ځکه چې هغه سره به دومره ذهني چې هغه پکې ناستو کی او یا دومره ذهني چې هغه پکې یو کوټه ځان له جوړ کړي. دا معاشي مساوات دي. یو سړی به خیر غواړي سوال وکړي یو سړی به هیر پیر او شراب کباب او پدې مزي چړچي او لینک کروزر او گاډي. نو دا حالات دي په ملک چې معاشي مساوات نشته. پدې وجه زموږ حالات ورځ ورځ خرابېږي. 2013 کې دلته د ایکسایز او د منشیاتو د تانې افتتاح شوه او داغي په کاغذونو کې منځوري شوې ده. هیڅ پته داغي وسونه لګي ده. نو کو دغه تاڼه اوسه پورې دې کار کولې نو دا منشیات او دا چې کوم دا ډرګ مافیا خلک دي دیږي به زما په خیال 50% کمې راغلو. خو چونکې دغه په کاغذونو کې شته او ما دومره موریدل چې د دې تاڼې منځوریم شوې ده او په دې باندې داسې ګمنام خلک تنخوا ملي نو د دې دی پوره انکوایري وشي. 13 ورځ د پشکلاوتي قومي جرګې ضلعي صدر او د وکیلانو صدر حاجی محمد ابراهیم مومن هم د مخدره موادو په ضد د کاروایانو لپاره په تنګي تحصیل کې د تاڼې قائمولو غوښتنه کړې وه. د یادونه ده چې د نوي مردم شمارې څخه مخکې په پاکستان کې د نشایي موادو کارکوونکو تنانو شمیره او یا لکه وه کومه چې اوس 1 کروڑ نه اوښتې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز تحصیل تنګي د نشایي